پرون مونږ اسایمنټ ورکړی و چې په هغې کې مونږ ویلو چې خپل نوم لس ځله پرنټ کول دي. فار لوپ به یوز کوو، انپوټ باندې به یوزر نیم اخلو چې هغه څومره اخلي، فار ایگزامپل 10 ټایمز. که ډاینامیک پروګرام جوړو نو هغه څنګه جوړو، او دې کې به رینج فنکشن یوز کوو. نو د هغې دپاره مونږه داسې کولی شو چې فرسټ اف آل ما نیم واخیستو چې نیم اسد دی. ټیک ده جی. بیا به زه انپوټ اخلم د یوزر نه، نو زه نمبر آف ټایمز یو ویریبل اخلم او هغې ته زه اساین کوم انټیجر کې انپوټ. انټیجر انپوټ ولې؟ ځکه چې انپوټ کم راځي به سټرینګ وي، خو دلته زه انټیجر څو ځله زه دا پرنټ کول غواړم، نو د هغې لپاره به زه دا انټیجر ته خامخا اړوم. انپوټ کې ورته زه څه ووایم چې how many times do you want your name to be printed به داسې ووایم. ټیک شو؟ کوېسچن مارک. خو که زه دا ډاینامیک کوم پروګرامینګ، نو زه دلته څه وکړم، نیم از ایکول ټو او دا دغه نه اخلم، د یوزر نه اخلم، نو بیا به انپوټ فنکشن یوز کوم او دلته به ورته ووایم چې انټر یور نیم. ټیک شو؟ دلته کې زه پرنټ فنکشن یوز کوم چې پته یې لګي چې دا څه شی دی، نو موږ به وایو چې نیم جنریټر به داسې ووایم. فی الحال همدغه نوم به ورکړم. اوس بیا زه به فور لوپ لګوم چې دا څو ځله زه رن کول غواړم. دلته کې به نیم کې یوزر نوم ورکړي، بیا به نمبر آف ټایم څو ځله چې هغه غواړي یا به ورشي. ټیک شو؟ نو بیا به زه فور لوپ یوز کوم چې هغه ټایم پورې دا رن شي. نو زه به فور لوپ یوز کوم او ویریبل یو به اخلم چې هر زما اخیستی شم، زه انډرسکور هم اخیستی شم. ټیک شو؟ او رینج فنکشن زه یوز کوم، نو څو ځله، نو که زه دلته وایم دا نمبر آف ټایمز زیرو، نو دی به هغه چې څونه هغه واخلي دی به هغومره دا ځلې رن کوي. که زه ورته دا ووایم چې نه زیرو نه سټارټ کا او نمبر آف ټایمز، نو دی به دا اخري بیا نه جنریټ کوي. زه به دا هغې نه بیا که زه داسې وکړم، دی به بیا نمبر آف ټایمز اخري چې کوم انډکس دی، موږ دا ویلو چې رینج فنکشن هغه دا نه دغه کوي. نو بیا د هغې سره موږ بل دا کار کولی شو چې پلس ون موږ کولی شو. ټیک شو؟ که دغسې کولی شم. خو که دا نه ورکومه، زه به یې ډیبګ کوم. خیر دی، نمبر آف ټایمز چې کوم مونږ یوز کړی دی، فور لوپ کولون ولګو. اوس به زه څه کومه، پرنټ کې به زه نیم ور واچوم، کم نیم چې د یوزر نه مونږ اخیستی دی. زه دا پروګرام رن کوم. اوس دی ماته وایي نیم جنریټر انټر یور نیم، نو زه ورته خپل نوم ورکم. بیا وایي how many times do you want your name to be printed، زه ورته وایم چې صرف یې 5 ځله پرنټ کا. چې زه انټر کم نو دی 1 2 3 4 5. ټیک شو؟ د هغې ځله پرنټ کو. یو ځل یې زه بیا چک کوم، نوم وله ورکوم، نوم مې ورکه. څو ځله زه پرنټ کول غواړم؟ زه 2 ځله پرنټ کول غواړم. زه یې انټر کم، نو اوس د ما سره 2 ځله پرنټ کو. نو دا زمونږ هغه پرونی اسایمنټ و. زمونږ نننی کلاس اتم کلاس دی او په دې کې پرون مونږ ویلو چې مونږ به یو پاسورډ جنریټر اپ جوړو. د مخکې نه ما لږ ډېر کوډینګ ځان ته کړی دی او دا نور هیڅ نه دي. که تاسو وګورئ لیټرز دي، د ا نه واله تر د زیډه پورې، او بیا کیپیټل دواړه پکې انکلوډډ دي. دغه شان نمبرز دي د 0 نه واخله تر د 9 پورې. سپیشل کریکټرز دي او څومره چې دي هغه پکې راغلي. دا تاسو کومول زیاتولی هم شئ. دا ما په چیټ جی پی ټي باندې کړي دي. په هغه ته مې وویل چې ته ماله کوډ جنریټ کا پایتون چې هغې کې ټول لیټرز دي، کیپیټل سمال، داسې بیا بل لیست چې هغې کې نمبرز دي د 0 نه 9 پورې. او بیا ورته مې وویل چې یو بل لیست راله وکړه چې هغې کې سپیشل کریکټرز وي. نو دا هغه وکړل، ما دلته نه کاپي پیسټ کړل. په دې خو به ټول پوهېږئ چې پرنټ فنکشن څه کوي، چې دا به ویلکم ټو د پایتون پاسورډ جنریټر دا به پرنټ کی. بیا اوس دلته بس وکړي نمبر آف لیټرز یو ویریبل دی او هغې کې انپوټ زه اخلم څه how many letters would you like in your password. موږ وایو یوزر ته چې څومره لیټرز ته غواړئ چې ستا پرې پاسورډ کې راشي. نو انپوټ او انټیجر ته بیا کنورژن وشو، د نمبر آف لیټرز کې به سیف شي. دغه شانتې موږ ورته وایو چې څومره نمبرز ته غواړي په پاسورډ کې، به واخلي انټیجر ته به کنورټ کړي او نمبر آف نمبرز کې به سیف شي ویریبل کې. سیم کیس د سیمبلز د پاره دی. اوس به موږ مین پروګرامینګ ته راځو.
نو مونږ که لږ لوجیک ته سوچ وکړو چې فار ایگزامپل نمبر آف لیټرز یو یوزر وایي چې لیټرز پکې 15 یوز کا، نمبرز پکې ته 4 یوز کا، او سیمبلز پکې ته 3 یوز کا. نو دا ټول څو شو؟ 5 4 3 12 کریکټرز دي چې دا د دې به مونږه جنریټ کوو. یعنی 12 کریکټرز نه به پاسورډ جنریټ کیږي، خو د دې نه، د دې لیست نه، د بل ځای نه. نو مونږ رینډمایزیشن کې مونږ دا ویلو چې کله مونږ سره یو لیست نه مونږ چوایس اوچتو، نو مونږ فنکشن یوز کوو random ډاټ چوایس. نو د هغې په ذریعه به مونږ د دې نه چې کم څومره چوایس هغه یاد کړی دی هغه ترې راخلو، داسې د نمبرز او سپیشل کریکټرز نه. ورسره اوس دا random ډاټ چوایس خو یو ځلې رن کیږي، مونږه نو دا یو ځلې رن کیږي، خو مونږ ته پکار دي چې څومره ځله یوزرز غواړي نو مونږ وایو چې هماغه ځله دا رن شي. نو دې پر به فار لوپ لګو، په فار لوپ کې به مونږ بیا کم یو یوز کوو، رینج فنکشن به یوز کوو چې هغه ته مونږ وایو چې د 0 نه واخله تر د دې ځای پورې څومره چې دی غواړي هغومره ته دا رن کا. کم کیس چې مونږ دلته په دغه کې وکړو څنګه نوم مونږ پرنټ کوو. اوس راځو پروګرام لاجیک جوړولو ته. نو مونږ سره دوه قسمه مونږ کولی شو. زه بیا دلته دوه قسمه کولی شم په مختلف طریقې باندې، دوه طریقې به زه یوز کوم. تاسو یې بیا په نور هم کولی شئ، دا د هر چا خپل د لاجیک پورې خبره ده. نو سټارټ کوو. فی الحال یو اسانه طریقه ده، یو پکې لږه شان ګرانه ده. هغه اسانه طریقه دا ده چې زه به واخلم پاسورډ او هغه به زه یو سټرینګ ډیکلیئر کړم. نو سټرینګ ما ډیکلیئر که دا ګلوبل ویریبل شو، دا لاندې زه اوس اکسس کولی شم په فار لوپ کې، او د هغې نه بهر یم زه اکسس کولی شم. خو دا سټرینګ امټي سټرینګ دی، په دې کې دننه هیڅ نشته. نور د یو میموري کې یو سپیس ریزرو کو چې د هغې نوم دی پاسورډ، او هغې کې سټرینګ کریکټرز چې کوم دي هغه به دې کې انکلوډ کیږي. خو مونږ دا خبره کړې ده چې سټرینګ چې کوم دی دې سره مونږه دا اميوټیبل دی، یعنی دې کې مونږ چینجز نشو کولی. خو په کنکټینیشن په ترو باندې مونږ د سره نور ایډیشن کولی شو. دی ویریبل ته به مونږ ایډیشن کولی شو، موډیفیکیشن پکې نشو کولی. نو مونږ به فار لوپ یوز کو. فار او مونږ که واخلو چې فار ایگزامپل لیټرز به ډومبي اخلو، چې ډومبي دا لیټرز اخلي، نو زه ورته اړو کریکټر ویلی شم، یا سی ایچ ای آر چار چې کوم دی کریکټر، یا که نوم ولا ورکم یا فل نوم ولا هم ورکولی شم. ټیک شو. فور کریکټر یا که کریکټر نه ورکوما نو صرف انډرسکور هم زه لګولی شم، دا څه ایشو نه ده. خو زه به بیا دغه څیزه یوز کوم. نو د اسانتیا لپاره زه کریکټر ولګوم، یا ټیک شو 4 مې ولګو، یو ویریبل د واغشتو فار کریکټر ان. اوس به زه کوم رینج به زه ډیفاین کوم چې د څومره نه، زه وایم چې د 0 نه سټارټ شي. دلته چې که فار ایگزامپل هغه 5 ورکړی دی چې دا 15 ځله دا فار لوپ رن شي، نو مونږ به رینج فنکشن یوز کو، او دلته کې به که مونږ ورسره 0 نه ورکو خو دی به ډایرکټ د ځان نه واخلي، او که نه مونږ ورته ورکو نو دی به بیا کولی شي. زه اړو نه ورکوم دلته، نو دی به نمبر آف لیټرز 15 ځله دی، نو دی به 15 ځله دا فار لوپ رن کوي. چې انټر ووهمه، اوس به زه دلته څه چل کوم، څنګه چې ما ووایي چې دا پاسورډ سټرینګ دی، دې کې مونږ موډیفیکیشن نشو کولی، خو دته مونږه کنکټینیشن په ترو اینډ ته نور ریزلټ ورچولی شو. نو مونږ به اول څه راخلو؟ مونږ به لاجیک دا جوړو چې دا نمبر آف لیټرز چې کوم دی دا د دې ځای نه د دې لیست نه راوچت شي، د دې لیست نه یو کریکټر راوچت شي او هغه دی بیا د پاسورډ ته ایډ شي. نو د هغې دپاره لومبۍ طریقه خو مونږ به څه کوو، رینډم موډیول چې مونږ کله یوز کوو نو مونږ به دلته کې موسټلی زیاتر هم دا وي چې ایټ د سټارټ مونږ دا موډیول امپورټ کوو. دا زمونږ سره طریقه دا ده چې مونږ د پروګرام سټارټ کې چې کوم دی مونږ موډیول امپورټ کوو. مونږ دا دلته هم امپورټ کولی شو په دې ځای کې، خو طریقه دا ده چې ایټ د ویری سټارټ به مونږ دا ډیکلیئر کوو. نو اوس به چې زه دلته لاندې رینډم موډیول دغه کوم، نو رینډم ډاټ چوایس په ترو مونږ سره دوه وو، رینډم ډاټ رینډ انټیجر وو، خو هغه نمبرز جنریټ کولو. مونږ نمبرز نه دي پکار، مونږ وایو چې د دې نه مونږ ته د رینډملی یو لیټر چې کوم دی دا راوچت کی.
نو موږ دلته رینډم ډاټ چویس یوز کوو او په هغې کې ورته موږ څه وایو چې ته کوم څه نه دا چویس به دې د څه نه راوچتوي نو د ویریبل نوم دی موږ سره ویریبل نوم لیټرز دی نو موږ وایو چې ته د لیټرز نه رینډملی یو څه راوچت کا چې هغه د دې د خوښه ده چې څه کوي ټیک ده نو اوس د دا راوچت که خو دا یو ځل وشو دا به بیا ځله لرکېږي نو مونږ ته پکار دی چې به دې پاسورډ سره څه چې دی جنریټ کي هغه مونږ دې ته ایډ کو نو د هغې دپاره به زه یو ویریبل چې کوم بره دی هماغه سره به زه کنکټینیشن کوم نو هغه به څنګه کوم چې پاسورډ ویریبل دی سوري پاسورډ ویریبل دی او مونږ دا ویلو چې پلس از ایکول ټو د دې مطلب دا دی چې دا به ورته اساین کوي هم او په دې کیس کې چې دا موږ سره سټرنګ دی نو دا به کنکټینیټ کوي هم اخره کې به ورته دا لیټر ورچوي د پروګرام مخکې تلو نه زه فی الحال صرف دا رن کم چې آیا دا کار کوي که نه کوي کار نو موږ به ټیسټینګ د دې کوو خو دا به زه به دا دواړه کمنټ کم چې ما ته بیا نور نه رن کیږي صرف د لیټرز لپاره زه دا رن کوم دلته ما ته دوی چې ویلکم ټو پایثون پاسورډ جنریټر how many letters would you like in your password نو زه ورته یم چې 5 ټیک شو نو دی به اوس څه کېږي دی به 15 ځله دا فار لوپ په دې 15 ځله رن کوي نو ده ما ته څه وکړل دی رینډملی یو راوچت که دې ځای کې څه چلو شو چې رینډم ډاټ چویس نه اول آی راوچت که په خپل مرضی او هغه د پاسورډ که ایډ که چې دا فار لوپ بیا په دویم ځل کله رن شو نو بیا ډي بیا پسې ای ایچ کې دا د رینډملی راوچت کړل نو زمونږ پروګرام کار کوي نو اوس به مونږ مخکې د نورو دپاره هم دغسې کوو اوس مونږ وکتل چې زمونږ پروګرام سم کار کوي نو مونږ به ورپسې چې کوم زمونږ پروګرام دی به مخکې بوزو او د هغې دپاره به اوس بیا هم په دې به یو بل فار لوپ اخلو دا خو صرف د لیټرز دپاره شو نو مونږ به د ورپسې نمبرز دي نو نمبرز دپاره به یو بل فار لوپ اخلو چې هغه فار په معنا دا چې فار لوپ شو او دلته هم کیریکټر به زه ورکم یا که ځان ته اسانوي نمبر ورکې ټیک شو نمبر ان رینج به زه بیا ورکم څو ځله ما ته نشته پته زه د یوزر نه اخلم که چاته ما ته پته وي که ما چاته پته وي نو زه به ما ډایرکټ کړی چې 10 ته 10 ځله صرف رن شه ټیک شو نو خو دلته کې ما ته پته نشته نو زه به څه کوم رینج فنکشن به یوز کړم او رینج فنکشن چې زه یوز کوم دا به هغومره څو ځله چې موږ غواړو نو دومره دا به رن کوي نو هغه د یوزر نه چې کوم ما نمبر اخیستی نو هغه دا دی نمبر آف نمبرز څونه نو نمبر of numbers variable به زه دلته یوز کړم ټیک شو او همغه ترتیب چې کوم بره ما کړلی پاسورډ ویریبل دی او د سره به زه کنکټینیشن وکړم د څه خو د رینډم ډاټ چویس چې رینډملی د یو سره اوچت کي د څه نه نمبرز چې مونږ سره بره کم ورکړي دي مونږه دا نمبرز مونږ ورکړي دي چې د دې نه څه ویلیو راوچت کي چې څومره ځله هغه غواړي ټیک شو که دلته فار اگزامپل دا تاسو ګورئ 0 نه 9 دا 10 ځي خو که چېرته یو کس وایي چې زما 15 نمبرز پکې پکار دي نو بیا به څه کوي نو بیا د رینډم ډاټ چویس کار دی د دې سره خو د کار نشته دی خو رینډملی به یو ویلیو راوچتی ټیک شو نو دی چې څومره ځله وغواړي دی به یو ویلیو صرف راوچتی نو رینډم ډاټ چویس په ترو باندې د نمبرز نه به دی یو ویلیو راوچته کي او د پاسورډ سره به کنکټینیټ کي بیا به چې څو ځله رن کېږي هغومره ځله به دا پروګرام رن شي همدغه شانتې ورپسې بیا د دغه دپاره د سیمبلز دپاره هم مونږ رن کول غواړو نو فار سیمبل ان رینج بیا به د رینج فنکشن ورکو د ځله نمبر آف سیمبلز به مونږ یوز کو او کولون به ورسره خامخا لګو ځکه چې دا د دې مطلب دا دی چې فار لوپ د دې ځای نه سټارټ شو انډنټیشن بیا د هغې پارټ شي همغه بره چې څه مونږ کړي دي هغه پاسورډ ویریبل دی سټرنګ چې کوم دی
او د دې سره به کنکټینیشن کوو نو پلس از ایکوال ټو اول به د پلس کنکټینیشن کوي او از ایکوال ټو بیا اساینمنت کوي یعنی هغه ویلیو به وسره کنکټینیټ کی او بیا به هم د پاسورډ کې سٹور هم کی ټیک شو د از ایکوال ټو مطلب اساینمنت اپریټر دا ویلیو د ته سٹور کوي د پلس سره به وسره دا یو ځای کې او بیا به پکې سٹور کی لکه فار ایگزامپل مونږ سره دلته اړو ا راغلی په دې کیس کې نو دا به څه وکړي پلس از ایکوال ټو نو پاسورډ ته به ا اساین شي او د سټرنګ سره به ا ولګي او بیا به سره د پاسورډ ته اساین هم شي یعنی په دې پاسورډ کې به بل ویلیو بیا اوس ا راځي ټیک دا ما پرون ایکسپلین کړم دی بیا هم په خیر تاسو خپل پریکټیس وکړئ دلته پرنٹ فنکشن یوز کې پرنٹ پاسورډ ټیک شو نو تاسو ته به لږ ډیر دی اوخی چې دلته څه راځي دا بیا به دا ریپیټ کیږي نو تاسو په خپله کتی شئ چې په دې کې څه ویلیو رااله که تاسو کتل غواړئ نو اف سټرنګ ولګوئ اف سټرنګ او په اف سټرنګ کې ولګوئ چې د پاسورډ ویریبل کنټینز د ځان دپاره موږ خپل دا کوو او ټیک شو نو که زه دا فی الحال ټول بند کم صرف ستاسو دپاره چې تاسو په دې سیز پوه شئ دا به هم زه دواړه کمنټ کم په کنټرول سلیش باندې کمنټ کیږي اوس که زه دا رن کوم څومره لیټرز پکار دي فار ایگزامپل زما 4 پکار دي دلته اوس د څه وی ویلیو ایرر انټیجر ود خاصو دلته ما ډاټ غلطه کې مانو لګید اوکې 4 نو اوس وګوره نو پاسورډ ویریبل اول پکې ال راغی ورپسې بیا چې دا فور لوپ رن شو نو ال سره بیا ډی پلس کو او بیا پای کې پاسورډ ویریبل کې سٹور کو چې کله په دریم ځل رن شو نو بیا ال ډی جی شو چې کله په څلورم ځل دا رن شو نو د بیا دا ویلیو رااله ټیک شو نو ما تاسو ته ویلو چې پرنٹ او ټایپ دا د کوډ ډیبګ کولو لپاره تاسو هیلپفul ټولز دي خیر زمون خدا ما صرف تاسو ته ایکسپلینیشن لپاره کو مخکې دا زمون نه دی پکار نو زه به کمنټ کم ستاسو لپاره که چېرته ګټ هب نه کوډ ګورئ او په دې کې لږ ډېر ډیبګینګ کوئ خو نور زمونږ د پروګرام کې نه دی پکار زه واپس انکمنټ کوم چې کوم زمونږ کوډ دی ټیک شو اوس بدل تکې رینډم ډاټ چوایس په ذریعہ مونږ دلته نه څه واخلو سیمبل ټیک شو نه سوري دا سیمبل نه مونږ به دا اکسس کو د دې نوم دی سپیشل کریکټرز او سپیشل کریکټرز دا لیست به اکسس کو خاجي اوس دا زمونږه پروګرام سر ته ورسېدو یو ځل یې چک کو رن کوم زه دا how many letters نو زم چې دوه لیټرز یې پکې دوه پکې نمبرز وي او دوه پکې سیمبلز وي نو دا ما سره دا پاسورډ جنریټ کو خدا به زه لږ بیوټیفای کوم که نه نو هغې لپاره زه څنګه پرنټ فنکشن کې دا ویریبل چې زه دننه یوز کوم نو زه به کم یو فنکشن دغه یوز کوم کم سټیټمنټ به یوز کوم نو د دې په سټرنګ کې اکسس کولو لپاره به مونږه اف سټرنګ اخلو اف او دلته کې هغه دی زه به څه ووایم چې your generated password is او سپیس به لږ ورکم اوس دلته کې زه پاسورډ اکسس کوم نو زه به کرلی بریکټس یوز کوم ټیک شو نو په دې طریقې باندې فی الحال زه دا بندوم سټاپ شه او بیا رن شه how many letters زه وایم چې دې ځل زه 3 علم او 3 letters او زه 2 چې کوم دی 2 سیمبلز اخلم نو دا ته ماته your generated password is دا د مالا جان پاسورډ جنریټ کو اوس په دې کې یو ایشو د سکیورټي لحاظ سره ده او سکیورټي ایشو دا د کدي ته مونږ لږ سوچ وکړو کنه نو مونږه
چې ډیمبي د مونږ نه لیټرز واخیستل نو دا 3 واړه لیټرز دي. بیا ورپسې چې کوم نمبرز مونږ ورکړل نو بیا 3 واړه نمبرز دي او اخره کې دواړه سیمبلز دي. نو که یو څوک دا پروګرام یوز کی خاص کر هیکر او هغه په دې پوه شي چې دا خو په دې ترتیب سره کار کوي نو هغه به خپل سافټویر داسې جوړوي هیکینګ سافټویر چې هغه ته به وایي چې ړومبي ته دا ټرای که چې دی کې کریکټرز به وي بیا به پسې نمبرز وي او بیا به دغه. نو د دې سیز نه بچ کېدو لپاره د دې سیکیورټي خیال ساتلو لپاره مونږ یو بل فنکشن یوز کوو چې هغې ته وایي شفل. هغه شفل څه کار کوي؟ شفل چې څنګه د نوم نه ظاهره ده یعنی دا چې سوي دا به واخلي دلته پرنټ کې زه تاسو ته خیر وبم خیم پاسورډ ټیک شو. بل بیا به موږ څه وکړو چې پاسورډ سره به همدغه پاسورډ پلس از ایکول ټو دلته به رینډم ډاټ شفل زه یوز کم او په هغې کې به موږ څه وکړو هغې کې به موږ پاسورډ ویریبل چې دی دا به شفل کوو چې کوم موږ سره پاسورډ جنریټډ پاسورډ دی دا به شفل کوو ګډ وډ به یې کوو. ټیک شو. دلته دې څه ایشو ورکوي unexpected type string اوکې سوري ښه دی وایي چې رینډم ډاټ شفل نو ګورو دلته کې به مونږه ډیبګینګ اوس کوو چې دا ایرر دی ولې ورکوي. د پاسورډ چې دی دا ښه راځئ چې ډیبګ یې کوو. مونږ رینډم شفل ان پایتون دا ګورو چې دا کار څنګه کوي. مختلف ویب سایټس مونږ ته رالل مونږ به پکې چې کوم یو کولاول غواړو به وګورو. فی الحال زه دا ګورم د ډیبګ کولو طریقه راته ښیم ښه چې بس ایشو راشي څه به کوو دغه شان به سرچ کوو ګورو به چیټ جی پی ټي ته به ووایو یا بل بس یوز کوو چې په دې کې ماته ایشو څه ده. ټیک شو. یا زه دلته څه وایي چې رینډم ډاټ شفل چې دی دا د لیست چې کوم دی د لیست په ترو به دا کیږي. ټیک ده. نو دلته کې اوس زه څه کوم رینډم ډاټ شفل دا په لیست باندې کار کوي دا شفل لیست خو مونږ سره په دې ځای کې دا څه دی دا مونږه دلته کې سټرینګ اغشته دی. نو د دې لپاره به اول مونږ دا کنورټ کوو. کنورژن به څنګه کوو؟ نو د کنورژن لپاره ټایپ کنورژن مونږ ویلی دی چې څنګه په پایتن کې انټیجر راشي دی انټیجر ته کنورژن کوي که ایس ټي آر راشي دی به سټرینګ ته کنورټ کوي که فلوټ راشي دی به فلوټ ته کنورژن کوي. نو دغه شانته په دې کې مونږ لیسټس او مونږ خو لیست ویلی دی ډکشنریز او سیټس او ټپلز ته هم مونږ اړولی شو. نو د هغې لپاره سمپل فنکشن به مونږ څه وکړو دا چې کوم دی دا به لیست ته اړو. نو مونږ لیست یوز کوو خو دې کې به اوس هم ایرر راځي. ټیک شو. مونږ دا پروګرام رن کوو. ایرر به ځکه راځي چې دا خو به ټول ایز سټرینګ اخلي نو دی به یو څنګه دغه کوي. نو ابه بیا مونږه بره د دې سټرینګ دا ترتیب به بدلول غواړي. زه 2 د څه ووې چې رینډم ډاټ شفل او ته وایې چې پاسورډ لیست ته واړوه نو دا دی وایي په دې کې بیا زه کار نشم کولی. نو مونږ سره خو یو طریقه دا ده چې دا سټرینګ دی دا سټرینګ په کار دی چې مونږ سره یو لیست شي نو بیا د لیست په ذریعه بیا مونږ دې ته دا ایډیشن کولی شو. نو د دې لپاره بیا دا ټول پروګرام به اوس مونږه بدلو. هغه به دا دلته به مونږ دا لیست یوز کوو دې ځای کې بیا هم که زه دلته دا ټول پروګرام چې دی دا زه کاپي کم او زه وله ورکمه چیټ جی پی ټي ته ووایم جیمنای یا چیټ جی پی ټي ته چې ما ته دې کې څه پرابلم دی هغه ما له راوباسه. پخوا به سټیک اوورفلو یوز کېده ډېر زیات هغې کې چې کله ایل ایل ایم نه و تا به پکې یو ایشو ورکړه او هغې به چې کوم ایکسپرټس وو هغې به تا له پکې جواب درکړه تا ته به یې طریقه وښوله. خو اوس دا ایل ایل ایمز راغلي ډېر اسان شوی دی. زه صرف ړومبي ورته څه کوم ټاسک به ورکوم
چې check the error in the following code. ټیک شو، که سپیلنګ غلط هم زه ورکم دی پې پوهېږي او کوډ به زه اوس دلته ورکم. صحیح دی. زه چې دی اوس به اوس ما ته ووایي چې څه ایرر دی. ښه ده ما ته ووایي چې لاجیک خو ډېر زبردست دی خو اخره کې دی لوبه کړې ده. هغه ایرر څه دی؟ ټایپ ایرر دی. یعنی سټرینج ریزلټ چې کله ته یو سټرینګ شفل کې نو څه دی؟ مین ایرر څه دی؟ رینډم ډاټ شفل. ټو ایشوز دی ورسره. یو ایرر څه دی چې رینډم ډاټ شفل چې کوم دی دا ان پلیس فنکشن دی او دا لیست شفل کوي. خو چې کله ته پلس او از ایکول ټو یوز کی نو ته دې سره دا ایډیشن کې نو یو خو دا ایرر شو. دویم سټرینګ امیوټیبلیټي ده چې سټرینګ کې ته مانګه چې څنګه ویلو سټرینګ کې مونږ موډیفیکیشن نشو کولی او شفل څه کوي دا به ګډوډۍ مکس کوي به نو خامخا اینډ ته مونږ سیزه اچولی شو یا ایټ د ویری سټارټ اچولی شو خو دننه پکې مونږ موډیفیکیشن نشو کولی نو دی وایي چې دغه دا مسله ده. کریکټ کوډ به صحیح نو ما څنګه ویلو چې پاسورډ به دا به مونږ لیست ته اړو او دا بیا لیست په ترو باندې دا اډ کوو. ټیک شو. نو د بیا ویلي چې رینډمایزیشن او جوین میتھډ او ایکسټریټرا که مونږ ورته ووایو can we shuffle the no okay so can we shuffle په بل طریقه ولا راته وشو پرومپټ جو ټیک شو. مونږ ورته ووایو چې ته سټرینګ پروګرام کې هم سټرینګ یوز که خو شفل نو د هغې لپاره څه طریقه شته نو هغه وایي چې او دا ده شفل پاسورډ به بل سټرینګ واخلي او بیا به چې پاسورډ لیست به واخلي او هغه به هم پاسورډ دا کم چې پاسورډ دی دا به لیست ته کنورژن وکړي او بیا به یو په یو اکسس کې رینډم انډیکس په ترو سټرینګ به اکسس کې او د هغې چې څومره دي نو هغې نه به یو ماینس کې او دا نو دا طریقه لږه ګرانېږي. نو موږ به اوس د پروګرام دویمې برخې ته راشو کوم چې موږ ویلو چې په لیست سره به کوو. نو مطلب د خبرې دا شو چې په دې کې خو موږ سره دا شفل کېږي نه. زموږ پروګرام خو ټیک کار کوي خو ایشو دا ده چې دلته کې موږ سره دا شفل کېږي نه ګډوډېږي نه مکس کېږي نه دا به هم په یو ترتیب کې راځي چې کوم د سیکیورټي لحاظ سره لږه مسله کوي. نو د هغې دپاره زه دا لاینز کمنټ کوم. بره پروګرام ټیک دی خو زه به دویمه طریقه وښیم میتھډ 2 with list به زه وکړم. دلته مونږه پاسورډ ایز ا سټرینګ اخیستی و خو دلته به مونږه پاسورډ یو امپټي لیست اخلو. دلته کې به عمده کوډ زه کاپي کم بلکې دا ټول زه کاپي کوم صرف او صرف به چینجز په دغه کې کوو د لاندې لاجیک کې کوو چې سټرینګ دپاره پلس از ایکول ټو کړی دی مونږه خو دلته به مونږه څه کوو چې دلته به مونږه random dot choice یوز کوو لیټر دا هم ټیک دی خو دی پلس از ایکول ټو په ځای به مونږ څه کوو مونږ به دلته کې اپینډ فنکشن یوز کوو سوري اپینډ میتھډ او اپینډ میتھډ مونږ ویلیو چې دا د لیست اینډ ته یو ویلیو دغه کوي یو لیست دی او اخره کې دته دا ویلیو ایډ کوي په لیست کې. نو مونږ به پاسورډ ډاټ اپینډ یعنی پاسورډ کې یا لیست دی دې ته اپینډ کا اینډ ته څه ور واچوه چې سم رینډملی د سر اوچت کړي دي. نو که دا یو دوه ځله رن کېږي نو یو ځل به په دې کې واچي بیا به واچي بیا به واچي. ټیک شو. که زه دا کمنټ کم او دې ځای نه زه دا هم کمنټ کم صرف د ډیبګینګ دپاره ګورم او کوم چې ما وختنی کوډ کړی دی چې زموږ پاسورډ ویریبل کې دلته زموږ پاسورډ لیست به راځي کنټینز په دې کې به څه راځي نو موږ به اوس دا چې رن کو how many letters would you like in your password زه ته فی الحال 5 کومه نو دا اوس وګوره په ډومبي ځل چې دا رن شو نو په لیست کې د n واچو بیا یې کیو بیا یې پی بیا کیو ټیک شو بیا یې زی دا د په رینډملی در اوچت کړه 5 ځله داسې رن شو. نو دا تاسو کتلی شئ چې دا څنګه کار کوي خو اوس زه به واپس دا ختم کړم نو دا به دې ټولو سره وکړم
څه چې لاندې پروګرام دی سیم هغې کې به صرف د دې پلس از ایکول ټو په ځای دلته کې زه اړو دا کاپي کوم چې ما ته دا ایشو لګه دغه شي نه دې ځای نه به یې کاپي کړم ټیک شو دلته اپینډ ډاټ فنکشن څه کوي ښه دلته کې بیا ایشو ورکوي یو خیر اول دا سیستم چیک کو ټیک کو کنه اینه پس په بیا دا چې څه دی اوکې د سوري اما کمنټ کړی دی دا کمنټډ دی نو دی وایي زه پیژنم نه که زه دلته راشم ان ریزالوډ ریفرنس ټیک شو ریفرنس کم دی شته دی نه زه به دا ان کمنټ کم نو اوس به دا ایرر وځي اوس تاسو لیدی شي هغه ایرر ووته ښه همدغه رینډم ډاټ چوایس سپیشل کریکټرز او اپینډ په ترو دا اپینډ نو دا به اوس زمونږه همغه سیستم راشي تاسو یو ځل چک کړئ چې زمونږ جنریټډ پاسورډ څنګه دی دا نه پس به اوس دی کې مونږ شفل یوز کو خنو شفل سوري پاسورډ 3 پکې زه وایم چې لیټرز کا 2 پکې نمبرز کا او 4 پکې وکا نو دا ماته جنریټډ پاسورډ دا راکو خو دې نه به اوس دا کا دا به وستل غواړي ټیک شو دا به ول شفل کولم غواړي مونږ به شفل هم کو که زه دې ځای کې دا دی وي نه شفل کول لپاره زه به څه اخلم زه به رینډم ډاټ شفل اخلم او کم لیست څه دی لیست دی پاسورډ لیست دی مونږ سره پاسورډ او دا به بیا زه څه چل کومه مونږ به دې ته ورچو چې کم یو بل فار ایگزامپل پاسورډ یا شفلډ پاسورډ به زه نوم واخلم چې ماته لږ شفلډ پاسورډ از ایکول ټو ټیک شو دلته بیا دې څه ایرر کوي فنکشن شفل ډز ناٹ ریټرن انیثینګ ها څه ایشو پکې خو اوس رااله بیا اوس واپس دغه ته ځم دلته به زه وګورم چې کوم ړومبې د مال راکړو اپینډ ښه رینډم ډاټ شفل دی او د دې نه پس واپس مونږ دا کنورټ کوو نو د دې لپاره به مونږ یو بل دغه واخلو سټرینګ به اخلو او د جوین میتھډ په ذریعه به دا مونږه دې ته ور واچو ټیک شو نو جوین میتھډ هم څنګه چې کنکټینیشن دی داسې جوین د سټرینګ دپاره دا کار کوي سټرینګز ته به دا څیزونه ور ایډ کوي که دا زه دې نه کاپي کړم مې دلته لیکلي دي کنورټ د لیست بیک انټو ا سټرینګ اوکې پاسورډ لیست وایي زه نه پېژنم نو د هغې نوم خو پاسورډ دی دلته بدل نوم خیر دی لږ شان چینج کړو چې دا جنریټډ پاسورډ یا شفلډ پاسورډ هم صحیح دی شفلډ پاسورډ ټیک شو دې ځای کې به زمونږه دا شي او دا چې زه بیا وکړم نو بیا به ته وایم چې یور جنریټډ پاسورډ دلته کې به زه د شفلډ پاسورډ پرنټ کوم نو اوس به مونږه رن کو 3 2 او 2 نو تاسو اوس وګورئ ډومبې پاسورډ جنریټډ چې یو په لیست کې خو زه یم چې زه دا لیست واپس کنورټ کړم نو بیا مونږ سره د ډاټ جوین په ترو باندې مونږ څه وکړل هغه مونږ واپس سټرینګ ته کنورټ کړو اوس د دې لوجیک څه دی د دې شاته دا کار څنګه کوي نو تاسو که دا وګورئ شفلډ پاسورډ یو ویریبل دی چې هغه امټي سټرینګ دی او د ډاټ جوین میتھډ په ذریعہ نو جوین میتھډ هم څنګه کوي سټرینګ اخلي اټریبل کې ګوري اټریبل چې دلته پاسورډ یو لیست دی هغه لیست نه به یو ویلیو روچتای او د سټرینګ ته به اخره کې ورچي دلته کې وی کتل بی دی نو د اډ ک بی بیا ام نو دلته کې بیا
ام چې څومره دې ځلې نو دا جوین پاسورډ ټول به هغه لیست کې به چې څومره ایلیمنټ سي آیټمز یي ټول په ټوله به دې دلته کې راوچتئ او د جوین میتھډ په ذریعه به د سټرنګ سره دې اډ کړئ هماغه کنکټینیشن دی خو هلته موږ په پلس کړی او دلته کې بیا جوین میتھډ دی نو اوس به شفلنګ اوس پاتې دی دا خو د کنورژن وکړو اوس دا څه کوو دا مونږ شفل کوو نو دلته کې چې دا کوم کوډ ما لیکلی دی نو دلته به زه د پاسورډ چې کوم و هغه به زه یوز کوم خو دلته دی بیا ایرر ورکوي نو راځئ چې وګورو بیا څه random ډاټ شفل ښه دلته به ویریبل ته اساین کول نشته به دی وایي ویریبل ته ما اساین کوه بس ډایرکټ به دا رن شي دا پاسورډ چې څه لیست دی به شفل شي او د هغې نه پس چې مونږ څه کولی شو نو به دلته کې وکړو نو دا فی الحال زه کمنټ کوم دې ته ماته ضرورت نشته دی زه پرنټ کوم ښه 222 اوس مونږ وکتل جنریټ پاسورډ څه دی 8:_3BW اوس یې مکس کو ټیک شو سیمبلز یې لږ مخکې راوستل 3 او 8 او اخوا لږ یې مکس کو زه بیا ورکوم چې دا یو شان خو نه راولي دا 2 ورکوم بیا څومره لیټرز پکار دي 2 څومره نمبرز پکار دي 2 څومره سیمبلز پکار دي 2 انټر مې کو نو اوس د ماته پاسورډ ډیفرنٹ راکو بیا یې زرن کوم 2 لیټرز 2 نمبرز او 2 سیمبلز نو دلته کې اوس ډیفرنٹ پاسورډ یې راکو نو دا زمونږه هغه هر څه چې پوره شو زمونږ د نن ورځې چې کوم کار او اساینمنټ چې کوم او پاسورډ جنریټر هغه پروجیکټ وشو اوس دا پروجیکټ څه وکړئ دا تاسو وکړئ دا تاسو بیا ګټ هب ته وخیژوئ څنګه چې ما طریقه ښوولې وه جمنای یا چیټ جی پی ټي ښه کار کوي چیټ جی پی ټي ووایه چې د ده ماله ریډ می ډاټ ام ډي فایل راکړه بس هغې کې وګورئ لږ ډېر چینجز پکې وکړئ او هغلته وکړئ نو ستاسو به د یو پورټفولیو دپاره یو پروجیکټ جوړ شو چې تاسو دا څیز کړی دی خو شرط دا دی چې دا کوډ دی هلته به پروت په ګټ هب باندې کاپي پیسټ مه کوئ خیر دی که ګورئ ورته ویې ګورئ هلته نه به ته ګورئ خو رایټنګ ټایپنګ په خپله وکړئ چې ستاسو مازغه بلد شي دلته چې تاسو ته دا کوېسچنز راشي چې دا فنکشن دلته څه کار کوي تاسو به یې خامخا یو نه یو ځای کې هینګ کېږئ او درېږئ به تاسو به لږ چیټ جی پي ټي کوئ یا به نیټ ګورئ څه نه څه به ګورئ په ویب سایټ به ګورئ چې دا کار څه کوي او څه ریټرن کوي او څنګه چل دی نو دا د نن ورځې کلاس و